السلام علیکم خوږو اوریدونکو زما نوم عادل نیاز دی خبریال یم دلته لوڼخوړ ته راغلی یم چونکې تغبې زموږ سیمه ده زموږ علاقه ده او دلته یو ملګری دی دا په سوشل میډیا باندې ډېره مودې نه راتلو ما چې داسې خبرې اترې وکړو د تغبې د خلکو سره مې لږ میلاو کړو د ده نوم عطاالله دی او د لوڼخوړو اوسېدونکی دی د څه به خبرې اترې کوو ده څه ویډیوګانې کړې وو په هغې ډېر زیات وایرل شوی وو بیا مردان جیل چکر هم والی دی او سره به خبرې اترې کوو عطاالله بھائی تاسو به څنګه وایې دا څنګه ستاسو ویډیوګانې کولې او خپل تعارف ورته پیدا وکړئ ټولو نه اول خو ستاسو یو جهان مننه چې تاسو راغلی او زموږ د حال تپوس مو وکړو زما نوم عطاالله خان دی او د لوڼخوړ استاد بابا اوسېدونکی یم صحیح عطاالله بھائی پهله راته دا ووایه چې ستا تعلیم څونه دی د کوم ځای تعلیم زده کړې کړي دي او بیا د سوشل میډیا کله شروع کړه تعلیم خو ما نه هم کړی دی په دې موبایل باندې څنګه پوه شوې سوشل میډیا باندې څنګه پوه شوې چې په دې خلک ویډیوګانې ورکوي او ویډیوګانې څنګه کوي دا په چا پوه کړئ په دې باندې زه په خپله پوه یم ما د ډېر وخت نه سوشل میډیا کوله کال یو نیم نه ما به پروګرامونه کول کله د رحمان بابا مزار کې کله په یو ځای کې کله په بل ځای کې اورې صحیح ده تا اوسه پورې څو پروګرامونه کړي دي په نیټ میډیا باندې یاره کم ناز کم د 150-200 ویډیو ما کړي صحیح نو دا ستا کومه ویډیو وایرل شوه تا خو رښتم پرېښي شکل صورت کې بدل چې راځي موږ دلته بدل وي جی بس دا خو زندګۍ کې راځي او زما مخکې ما کولې ویډیو خو چې په دې هلک پسې ما ویډیو وکړ دی هغه په میلیون کې لاړې بس بیا دا څوک هلک دی په ټیک ټاک باندې دی په فیسبوک باندې دی څه نوم یې دی څه د ده واجد کوکو نوم او ټیک ټاک کوي د ډېر ټایم نه هغه صحیح ده نو تاسو پسې چې کله کمپلین په تا باندې چا وکړو څه مسله وه ستا یاره والله ما ته خو دا پته نه وه چې یاره په تا باندې چا دا کړی خو بس پولیس والا بوتلم او بیا پکې د مردان جیل ته لاړو بس زندګي یې دغه واقعي راځي څو ورځې تېرې کړې جیل کې جیل کې ما 15 ورځې تېرې کړې 15 ورځې تېرې کړې عطاالله بھائی دا راته ووایه چې تاسو خو په لوڼخوړ کې د ډېر ښایسته ځای کې اوسېږئ اوس موږ راغلي یو دلته خوړ هم دی که تاسو کتی شئ او خوړ کې دا شور هم دی لږ تاسو ته محسوسېږي ډېر ښایسته سیندري ده موسم ډېر ګرم دی بل د اختر دویمه ورځ هم ده او عطاالله بھائی خواله موږ راغلي یو ډېر قدردانه انسان دی خو تپوس پرې کوو چې داسې تاسو څنګه ګڼئ چې تاسو هغه هلک پسې تاسو څه چې موږ ما سره رابطه وکړي واجد کوکو او جی بس ما له ریپلی را نه کړه په دې وجه هغه پسې ما ډېرې ویډیو وکړلې ځکه مطلب زه خارم شوم چې یاره تاسو وزیر اعظم مې یا بل څه چې تا ما ریپلی را نه کړه صحیح تاسو د هغه سره د ملاقات چې کوم خواهش وکړه نه دا د غلط مقصد دپاره وکړه د صحیح مقصد دپاره وکړه څه دپاره وکړه نه جي دا خو د صحیح مقصد دپاره و څنګه چې ما ورته ولاړو ما چې داسې د ویډیو کوم تصویر وباسم دا که زما خواهش و صحیح او دا واجد کوکو دی یا هر څوک دی څونه فالوورز دي ټیک ټاک کې په د ده او ده به څنګه ویډیوګانې کولې د هغه ویډیو که تاسو وګورئ که نه نو خلک په ما تنقید کوي که هغه تاسو وکړئ تاسو خپله پته ولګي بیا صحیح نو په ټیک ټاک کې دا شی ولې سیوا شو دا لکه ته ګورې په ټیک ټاک کې نیم په نیمه اجراګان دا ویډیوګانې کوي یا داسې شیمیلز دي یا داسې خلک دي چې تش میک اپ مګي او ځان ښایسته کوي د دې دپاره تاسو څه ګڼئ دا هم دی کتونکو دغه دوی صحیح کس نه سپورټ کوي او هغوی سپورټ کوي نو الریډي فیمس نه تاسو څه وایئ چې د دې به په نورو خلکو باندې څه تاثرات دي مطلب څه اثرات به په خلکو باندې څه بس دغه خلک به تاسو دا ګڼئ چې دا کم اثرات چې کوم دي په خلکو کېږي نو په هغه اثراتو کې تاسو هم یو کس یې تاسو د غلط اثر وشو نور هم داسې ډېر دي هغوی مینهوال دي دغه مجنونان شوي دي مجنونان شوي دي مکمل تاسو څه ګڼئ همدغه ستا خبره صحیح ده چې مطلب کم غلط خلک دي هغوی دې منې کړي او دا کوم چې صحیح ویډیو کوي د فیملي سره دی مطلب کتلوي نو هغه دې کوي ویډیو څه مسله نه ده مستقبل لپاره ستا نه د اخته کوم ځای کې وخرول دا اخیسته راته وکړه او اختو سره مخکې به څنګه ښکاره کېدي اوس ته د خپل ژوند څنګه ښکاري اختو کې چې تا کوم سټایل کوم کوم خبرې به اته کوم ځای کې ناست تا یو ویډیو کړی وای یو بل ساعت یو کس در سره و سوشل میډیا والا هغه خو زه یې واده تللی و دا کوم ځای کې و دا زموږ علاقه وه ستاسو علاقه وه او ته پکې خو ډېر زیات جارحانه انداز کې خبرې کولې که نه لکه ته اوس څنګه محسوسې ته مخکې ته په غلطه وي که څنګه یاره مخکې خو زموږ ویډیو خو صحیح و دې خلکو له ورکړه واپس الریډي بیا درشي ښه نو ته اوس څه وایې چې مطلب ته به اوس مستقبل لپاره څنګه کار کوې څنګه پازیټیو کردار به ادا کوې نیګیټیو کردار به ادا کوې دغه چې واجد کوکو مو کولی دغې نه به اوړې که نه دغه ویډیوګانې به بار بار کوې دغه ما د چینل والا سره کړي خبرې مافیانې ما غوښتلي دي او انشاءالله د کتونکو لپاره به زه ښکلې ویډیو کوم فنکارانو پسې به ګرځم شاعرانو پسې به ګرځم نو انشاءالله نیکسټ ویډیو به تاسو خو زبردست زما ګوره ښکلې به نو ستاسو خو دونه ښایسته ماحول دی که تاسو زه د کیمرامین صاحب ته هم دا ورته لږ وښیه که دلته ته ځان له یو ټیک ټاک سازې نو هم ښایسته ټیک ټاک سازولی شي ښایسته سیندري ده اوبه بیږي
سیند دی ښایسته ماحول دی داسې ګوره ته ته پته شي نن سبا 48 سنټیګریډ او 100 سنټیګریډ ګرمي په تغبې کې چلیږي په مردان کې او ته خو ډېر په ښایسته ځای کې اوسېږي نو پکار چې ته دلته یو پازیټیو کار وکړي شاعر راولي یو ادیب راولي یو بل څوک کس راولي چې تاسو خبرې ترې وکړي او ته د هغه څه معلومات حاصل کړي او بېرته هغه سوشل میډیا له ورکړي انشاءالله یوټیوب له ورکړي نو ښه به چلېږي ښایسته ته به خلک ګوري انشاءالله اوس به دا شاعران او ټول ملګري خوال راځي هم څنګه تاسو راغلی داسې به نور هم راځي او ښکلې ښکلې ویډیو به جوړ پیدا کوي. صحیح ده جي. نو خپل کتونکو ته او خپلو ملګرو مینهوالو ته به څه پیغام ورکړې په اخر کې؟ مینهوالو ته دا پیغام ورکړم چې نفرتونه لر کوي او مینه محبت پیدا کوي. دا دنیا ټوله په مینه آباده او بس د یو بل خیال ساتئ، چاته کنځل مه کوئ، غلطه خبره مه کوئ، بس دا خپل ژوند تېروئ. ته صحیح. موږ دلته چې کوم د لوڼخوړ د تحصیل تغبې یو علاقه ده لوڼخوړ سعادت بابا هلته راغلي دا ښایسته غونډه کې خوړ دی او د دې هلک سم عطاالله بهي سره ملاقات وشو، خبرې اترې مو ورسره وکړې، ډېر ښه هلک دی، ډېر په خبره پوهېږي، پښتون ښه لږې غلطیانې دننه شوي وي، څه مسټیک وو هغه د کول هغه چې کوم دی د باندې بیا پولیسو هم ایکشن واخیست، جیل ته لاړی او اوس هغه ویښته هم لر کړي دي. ښه ټیک ټاک هلک دی او خپل وایي چې ویډیوګانې به ښې سازوم، ټیک ټاک هم کومه، خو د اخلاقو په دایره کې. نو ما دې اجازه راکړئ د الله